ګرانو کتونکو الب خان شیرپوی یم کیمرامین را سره یاسر خان دی. په پیښور پولیس لاین کې چې کومه سانحه راغلې وه هغه کې قریبا 200 نه زیات کسان چې کوم دی هغه جوبل شي وو. د مړو شمېره آی جي چې کوم دی نو اوس 15 اتیا ښیي. ابوالورس کنفرم کېده چې 102 کسه مړه دي. اوس ویل کېږي چې دغه شمېره 110 ته رسېدلې ده. به هر حال نن درته د داسې یو زخمی متعارف کومه چې هغه امام پسې ولاړ دی، قامت خو هم هغه کړی دی، اذان خو هم هغه کړی دی او د دغه جومات خادم خو هم دی. جنت ګل صاحب دا بازو سیمې سره تعلق ساتي، د هغه تپوس له راغلي نو موږ ویل چې څو خبرې م ورسره وکړو چې وی الله یې نه کي نو پیر بابا به یې څه کي. دغه خبره چې امام چې کوم دی هغه پکې شهید شي او خادم یې هغه بچ شي. جنت ګل صاحب الله پاک دې روح کا، الله پاک دې له صحت درکا. د دې واقعه لږ تفصیل راته ووایه چې دغه ټیم کې تا قامت وکړو، الله اکبر ویلی شوي نو. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله ستاسو دعاګانو سره د مشرانو نه اورېدلو چې د حضور پاک صلی الله علیه وسلم په سنت مسنون کومې دعاګانې چې دي په دې کې الله پاک ډېر لوی خیر او ډېر لوی برکت الله کې ښودلی دی. بلکې عالمان حضرات فرمایي وي د نبي صلی الله علیه وسلم کوم سنت مسنون دعاګانې چې کوم دي وي دوی د قبولیت هغه لارې لیدلې دي. نو الحمدلله ما کوم سنت مسنون دعاګانې وي سحر الحمدلله سورت یاسین او نور مسنون څومره دواګانې چې الحمد هغه ما اهتمام کړو. بیا 12:30 بجې تقریبا ما چې 10 اذان وکړو، په حکم باندې چې ما بیا اذان وکړو او بیا زه خپل ځای باندې ما سنت وکړو. بیا ما خپل دا مشران موږ ته ښي تسبیحات دي، درېیمه کلمه درود شریف استغفار د هغې ما الحمدلله اهتمام وکړو. بیا چې زه اقامت ما شروع کړو، چې کله ما اقامت شروع کړو نو زما داسې معمولي غوندې شک راغی ما کو زمونږ د ټرانسفارمر وسوی ده، خو نور بیا زه پسې پېښې وې نو منو بیا دغه وخت بیا دماکه به شوي. خو چې کوم وخت دماکه وشو نو بیا دې نه بعد نیمه ګڼه تېره شوې ده، 3 وخت تېر شوی ده، ما ته خپل ځاني څه پته نه وه لګېدلې. خو بیا دا وخت د ملګرو څه ملبه لرې کړله نو ما ته رڼا ښکاره شوه. چې رڼا ښکاره وه چې ما څه ګیر چاپېره وکتل نو ما سره خوا کې مولي صاحب زما د خپو ته پروت و. نو شکل الحمدلله ډېر ښکلی و او زړه مې ډېر سخت درد هم وکړو، ډېر راته ښایسته ښکاره شو. چې دې خوا مې وکتل موږ سره بل یو ملګری ما سره صف کې وړومبې ودرېده، هغه هم شهید و ما سره خوا کې پروت و. د بل صاحب ته چې ما داسې وکتل نو د چت چې کوم دی کسان والي نو سرونه یې خو د خپې چې کوم دی پتونان چې کوم دی ما سره د لاس سره خوا کې نږدې پراته وو. داسې ما داسې نور معمولي غوندې وکتل خو د کوټې نه کم ځای چې کوم دی دا پاتې و او دې چت سره د ما لاس لګېده. نو ما زړه کې ویل دا خو دماکه شوې ده، خو ته پکې الله پاک بچ کړې. نو دغه وخت کې مې بس ما ویل الله پاکه شکر تا خو زه بچ کړې، مو دا ملګري دا ټول شهیدان دي. ډېر خفه شوم په هغه وخت کې. بیا چونکې زه چې کوم دی دغه وخت یو کال ما ته راغی، ما کال هم خدای شته ټیم کړ، ما ته ویل امیر صاحب څنګه یې؟ مې الحمدلله ښه یم. بیا دا وخت دغه ملګرو دغه ملبه لږه خوا کړې وه نو هغوی راکوز شو نو ما ته ویل راځه امیر صاحب راخېږه. خو چې ما داسې حرکت وکړو نو لاسونو خپو مې مخکې نه حرکت کړو خو بیا چې ما حرکت نه شو کولی. ما هغوی ته وویل ما یاره زه حرکت نه شم کولی. بیا هغوی زه والله اعلم دا وخت بیا زما لکه سوچ نه راغلی چې هغوی زه څنګه روغ کړلم. بیا زه چې امبولانس کې واچولم نو امبولانس هم هغوی خو لکه هغوی باندې ډېره تادي وي نو چونکې زما د پختې مختمات اوږه یې ماته وه او سر نه مینه هم روانه وه. خو بیا هم الحمدلله ما الله پاک چې کوم د اعمالو په برکت سره خوش الحمدلله زما بالکل برابر و. دغه وخت کې ما چې کوم دی زما د مور د کور کې ده نو ما هغې باندې چې کله داسې حالات راشي نو هغه غریبه بیا خفه کېږي، بیا ډېره جاړي. نو ما کور ته ټلیفون وکړو، ما یې مورې دماکه شوې ده پولیس لین کې شوې ده، خو الحمدلله زه جوړ یم. تاسو مخکې نه ځکه اطلاع در کوم چې ما تاسو ټینشن وانلې او تاسو بې سره مه شئ. بیا مې زوی هغه ته مې ټلیفون وکړو، ما بچي دماکه شوې ده، زه ګاډي کې اوس دې وخت کې امبولانس کې روان یم، خو زه انشاءالله ټیک یم، معمولي غوندې زخمي یم، الله مې ښه کړي، تاسو بیا ځان راسوئ بیا راسوئ. بیا هم هسپتال ادارې ته ورسېدو او بیا هلته کوز کړو. هغه وخت کې لکه زه خوږ وم نو خلکو ته دومره پته لګېده نه چې یاره د کوم ځای خوږ دی. نو اوسېدو کې ما ډېر زیات تکلیف ما ته خپل ځان ملو شوی و.
بیا جی ډاکټران دې الله پاک خوشاله ساتي، ټولو خلکو ډېرې منډې تڼې وایي. ما پسې الحمدلله خپل ملګري مجلس کوم خادمانو هغوی راپسې الله پاک رسول. بیا مې الحمدلله ورور مې راغی او زوی مې راغی، نو بیا چې دوی کله راغلل نو الحمدلله دوی ته خو مه وایي بچې مه زما د املا او دغه ډېر سخت درد کوي، لږ احتیاط سره مې پورته کوې راپورته کوې. پکې کوم ځای خوږ شوی دی؟ زما چې دا پښتۍ ماتې دي او د اوږه مې ماته راځي. نور الحمدلله املا چې کوم دی بچ ده. بیا الحمدلله هغوی چې کوم دی خپل هر څه برابر کړه. بیا ډاکټر صاحب ته بیا اخر کې موږ پوه شو، ما ته یې ویې وایي ته څه ولاړ شه کور ته. بس ما ویل بس دردونه خو دي خو زه دوی ولاړ شم. نو بیا سهار ما ته ډېر تکلیف راته دلته کې. بیا مې ورور ته مې وویل زوی ته مې ما بچې ما دغه ته ورسېد تنګي ته لاړ شو. دلته بیا تنګي زموږ هسپتال ته ورغلو. کفایت الله ډاکټر صاحب ډېر زبردست سړی، الله دې خوشحاله ساتي. جنرال ګل صاحب دا راته ووایه چې تاسو دغه ځای کې څه کار کوو، د څومره وخت نه دغه جومات کې وئ تاسو؟ دې جومات کې زما تقریبا یې شپږ کاله برابر شو. دې کې زما اذان، اقامت او جومات صفي، نو دا تقریبا دغه 12 نیم پورې الحمدلله ما خپل صفوي په هر څه برابر کړو چې الحمدلله. خو اوس والله اعلم چې یاره جومات د خو لکه مانځله زموږ تقریبا چې 12 بجې شي نو ملګري الحمدلله راځي او دا شردامونه کوي، څوک نفلونه کوي او څوک ایسارېږي. خو موږ داسې څوک لیدلي راځي خپل ځای نه دي. نو دغه زما ډیوټ پکې چې جومات کې خادم یم جي. د دې جومات څونه ګیټونه دي؟ دې جومات جي لکه 3 ګیټه دي چې که نه، خو دا 2 ګیټه بند دي. دا 2 ګیټه بند دي. دا مین ګیټ چې کوم دا کولو دي جي. په دې باندې مانځله چې کوم کسان راځي، په دې کې یو زموږ سینتري والي ولاړ باوردي او یو سپین په کپړو کې ورسره هم چې کوم دی کس والي دې دوه ډیوټیانې کېږي ولاړې. جنرال ګل صاحب دا راته ووایه چې لکه ته شپږ کالونه په دغه جومات کې یو جی ګیټ وي، دغه ټایم کې مونځګزار څومره به و؟ یاره تقریبا چې خدای مې را نیسو د ماسپښین کې زمونږ جمع ډېره درنه وي. د 500 نو ته دا زیات وړي، مثال 550 شي 600 شي. نورو مونځونو کې بیا داسې چې دا خال چې کوم شهید شوی دی که نه جي دا ډکېږي. خو د پیر په ورځ باندې دا او نور ورځ باندې سار کې چونکې دفتر وینو ډېر زیاتي مازدیګر اوس بیا دفتر لاړ شي نو بیا مجمل هغه مونځ سره کمه شي. خو دې ماسپښین مونځ کې ډېر مونځګزارېږي. هر ماسپښین به ډېر او بیا خاص کر د پیر په ورځ باندې جي لکه ډېر زیات وي. او جي دا د پیر ورځ یې ټارګېټ کړې ده؟ دا پیر ورځ ټارګېټ کړی جي. دا بلډینګ چې کوم دی بره نه په دې کې وي پیلر هم نشته که جي پیلر یې پکې شته نه، دا خبره صحیح ده جي. خو دې که چې کوم دغه دوی ورکړي دا بیمونه ورکړي که نه جي نو بیمونه پکې لکه ډېر زیات بیمونه لکه د دې دا راغورځېدو داسې خاص خطرات ځکه نه وه چې یو خو دا الحمدلله پخواني چې کوم هغوی کړو نو الحمدلله ډېر هر څه به مکمل پکې کړي دي. او دې کې دا پیلر چې کوم دا ډېرې وي جي. شپږ کاله پکې سته وشو، نو تا ته به دې مسجد ډېر تاریخ یادي چې دا چا جوړ کړی و دا؟ یاره جي اوس مخکې چې کوم جوړ هغه خو ماته پته لګي نه، دا کوم چې دا زوړ خال و که نه جي. او دا اوس چې کوم دی خو تاسو به لیدلي مې تللي وي هلته دا کوم بار خال چې ساز شوی دی دا اسلم صاحب دی زمونږ پي افسر پاته شوی دی. نو هغوی په همت سره د نور افسرانو منډو تڼو سره الحمدلله ډېر ښکلي جومات اساس کړی دی. دا مولانا صاحب به تا سره و دغه ځای کې کور دی؟ یاره جي بس دا مولانا صاحب په راته باره کې خبرې مه کوې که نه جي. دوی سره الحمدلله لکه زما ډېر وخت پولیس کو شو که نه جي. ما تقریبا 32 سال برابر شو. په 32 سال زما اکثر وخت پولیس لاین کې تېر شوی دی. لکه دوی لکه موږ سره داسې وخت تېر کړی که څنګه وروڼه او بچي او ملګري وخت تېر که نه جي. لکه دې ورځ نه یو ورځ مخکې چې لکه ما د راغی دې مخکې راغی زه به مخکې ناست وم اکثر که نه جي. نو چې کله به دې راغی مانځله نو وخت په چې و نو ما سره به کېناسته. مسلمان یې ما ته مخ کړه نو دا کوټې اچولې وه، ډېره مزداره کوټې اچولې وه. نو ما ورته ویل مولوي صاحب ما یې ډېره زبردست دانه یې پیدا کړې ده. نو ما ته په خندا شو، ما ته وویل چې میر صاحب زما په خپله نه اخیستې. ما یې کوم ځای کې وه؟ وایي دا زما بار رشته داران دي ما لاهور رالېږلې ده. ما یې زه خو ته مکمل وشه یو دانه معلوم جوالی. نو ما ته ویل یاره جنت ګل امیر صاحب تنها نه به ورته یو دانه خامخا پیدا کوم. یو ورځ نه مخکې دا سره خبره سره وکړې. خو دې به اکثر مازدیګر مانځله ماسپښین مانځله راته. نو چې کله هم دې راغلی جي نو موږ داسې یو 15 منټه خپل منځ کې هغه مینه محبت خبرې تبلیغ باره کې خبرې یو بل سره وکړلې او دوی به بیا لاړل. ډېر ښکلی وخت زموږ تېر شوی. داسې نور ډېر ملګري چې هغه ته به اوس ویلي شوي چې دا د پکې شهیدان شوي؟ دا جي زمونږ جي اسد انسپکټر صاحب دی جي مونږ سره بیا روزانه روټۍ لکه او هغه وخت دغه عهده باندې هم دي که نه جي. خو د هغه تبلیغ د مبارک محنت د وجې جومات سره مینه محبت نو جومات کې مونږ سره کېناستله پاڅېدله او روټۍ زه کله چې نه راغلم نو ما ته یې ویله امیره زه تا له چې کوم دعوت کوم. نو جي ټول ملګري زموږ کوم خادمان ملګري وو که نه جي نو وایي ته چې نه راغلې چې ستا مونږ اکرام وکړو. نو د 2.5 کیلو غوښه یې جي راوړله جي
او پیسې د هغه 2.5 کیلو وخت کچا وخت پیسې چې 200 جوړ دي خو سبا جوړ دي خو څونه والله عالم هغه غونډه چې هغه ومنلې هغه چې مولا اکرام کو روټه مې اوسه الحمدلله وړه خو چې بیا وروسته خبر شوم او جګړه سره شي شوی دی نو پاغم والله ډېر خبر بلکې په ټول ملګرو چې لکه خدا کم چې خاص تعلق والی وي او غب شپ والی کوي نو نه دلته پروګرامات وي ټول سوچونه کې زه ورته هم زه به سوچونه نه کوم چې یو موږ سره داسې ملګري یو ځای روټۍ خوړلې وي یو ځای راسره ناست وي یو غب شپ هم لګولي وي او هر څه مو کړي وي نو هغه راته یادېږي چې زه هم تللی شوم نو زه وایي چې خپو ته سر ته چې څونه ونه ټول شي دا نو شي. زه وی ته هم جیبه دا د حضور پاک علیه السلام دا کوم مستون دعاګانې چې دي کنه جی نو په دې الله ز بچ کړی مجي لکه نو نو څه بچی دي زما خو شپږ بچي د خیر سره جی څوک دل راغلي دي داسې افسران یا دلته کې تر اوسه یاره زموږ د ځای چې لري نو د وخت داسې حالات چې الګولړي زیات دي نو په خلکو جي څوک راغلي نه دي جی افسر نه دی راغلی نه جی نور الحمدلله د کلی والا په خورن الحمدلله مرګري تپوس دا یو ځنه بل الحمدلله راځي خو افسرانو کې داسې لکه وي موږ ته پته لګي زموږ افسران الحمدلله ګیله ته نشو کولی نه جی نه خدای دا وخت نه موږ چې یاد ورته کنه نه جی خامخا به ورته یاد لازمي خو چون کې دا افسران دي غریبانو مصروف ډیر زیات نو لا پر خلک څوک نه راغلي علاج په خپل پیسو کې یاره جی په حال خو بس علاج په خپل پیسو راوندغه چې ال دغه د ویره سرکاري هغه ټرپونه چې مخته لغو به چې کوم دوايونه لګنه هغه مې بچي الحمدلله تعالی واغسته بیا له ډاکټر ته لاړو نو د هسپتال ته ډورلو بیا پرایویټ لکه الحمدلله سرکاري دوايي ډېر خاص ملاويږي نو وی دوايونه لکه هغه الحمدلله موږ خپل پیسو الحمدلله سور وزید هسپتال کې ډېر کړی الته کې ال دغه جی بس موږ شپې بس راځین کړو جی خو په دغه شپې راجین کړی ما ته ټیکې جی لکه نو ما بس ټیک نو ته جو موږ ستا پختې ماتې دي زما پختې جماعت ویو جی ستا الله شپږ زما 15 پختې جماعت دي نه پس کوم دنه ته سرکاري یا پرایویټ هسپتال ته خپل خرچه زی او جی علاج روان کړی جی الله پاک بس اوس طبیعت څنګه دی الحمدلله ستا دعاګانو سره او د یاران دوستانو دعاګانو سره زما بچي الحمدلله عالمان دي حافظان دي الحمدلله او دعاګانې کوي نو ماته الحمدلله که ایست داسې خاص تکلیف ډیر نشته جی خو سره دومره ده چې پاسم را پاسه مثال تو پر کجی دغه تکلیف راته نور جملاس دي الحمدلله زه د الحمدلله نه کوي اصل کې کله وای پدیم سوچ کړی چې سړی په کم راغی بر نه راغی دا دومره بلډینګ یې روغورځو خو چې دا بلډینګ نه ویرا پروت بیا بدون نقصان نو شوی جی چرته چې په جمعتونو کې خو دماکي شوی تا بلیدلی کنه جی ډیر چې کوم د کند شي وی یا د نن نقصان شي وی چې چرته ذهن کې د کله راځي د خپل ته یاره جی ځین کې بدا نه راځي اوس لکه دا غزه خو ما جی لګل د خپل ځای نه څنګه شوی والله علم کوي دغه زما سوچ موږ یې رب د الله تعالی په لیکل شوی فیصله وجي دا به خامخا کېدل کنه کله دغه ته خادمي وکړه کنه جی نو کله به دا سوچ هم راته چې دلته به می 14 نه کیږي یو دومره سیکرټ زی دغه زما د امور د کنه چې خدای پاک دې ژوندې ساتي زمونږ د پاره جنو چې کله زما د خبر دوه شنه ماته بچي اوس خو ډېر خولي ځته لاړې او جمعه ته د الله کور دی خدمت هم پکې کې خپل موږ د سم کې خانه ځای کله چې لاړ شم یا چې تبلیغ لاړ شم نو بیا مات په د دواګانې کې چې کله زه راځم نو ټیم مور دوا کو چې خپل مخبل د بیا بوزي یو کنه بچي دا خو ډېر د امن زیاده او ډېر چې کوم دی د الله کور دی ستپکې خپل منځونم کې او دا خبره چې دغه د خطر مترم نشته نو واقعي د کډیر د امن زیات جمعه خو د امن کم جمعتونو کې تا ډیوټي کړی نه جمعه نور جمعتونو کې ډیوټي نه ما کړل ته شو 2 درشکارستانو کوي شو دا جی بس تاسو د یاران دوستانو د مبارک مهنت د وجه تاڼو کې زه پاتې شوی بانا مړی کې ما تقریبا ورده کې پاتې او جی باور جی ما تقریبا وکړ تر کړی خو الحمدلله ال د کوم علاقه چې کوم و بالا مړی سې چوم دی کې شهید شو کنه خجی مراد نامه و خجی ها د ما کې غم شهید شو خجنوال د مل د دې ډکی دی متنو تاڼه کې پاتې شوی تقریبا داسې یو 14 میاشتې د خارجي مراد ټول وته کې پاتې شوی داسې خو ډیر د محمد دي پولیسان کې تر کړه چې بهر حالات داسې خادمه ته څنګه رااله پکې لکه چې جمعه صرف خادمي بیا خو د ورده نه دغه شو شپک کال لري پکې دی جی جی د تبلیغ په وجه دین سره دا جی زما دین مخکې کله زه ټول عمر ټول تبلیغ کې جی نو چې زرا نه ما لین کې ما ضرور کړل نو جمعه شپه وجي نو ما بیا دا بچی مې د مرسونو راغلو دی ماته وچاره مونږ لراشه بو خیر دی بیا بل شوی بیا لار ما خزانو عايز شوی را روانو کی تر روان شوم ما سار ډیوټي کول ما سپخم ډیوټي ختم شوله نو سار بعد ما بیا ډیوټي و نو غاز لاره کې جره روانو من بعد بیا راته مرګي اطلاع وکړه چې موږ څه کم دی کې ما زه کور ته روانې ما دا څه د ماکوش ولا په مرکز کې د ماکوش وږي
هغه کال باندې په 13 کې وي دماکه وشوله. نو چې هغه زه کله چې سهار بیا ډیوټي لاړم نو هلته یو کوم منشي زمونږ د بولسلین نو هغه ډېر الله والا کس و ډېر ښه سړی ما ته وایي جنت ګل امیر صاحب تا لپاره مې یو ځای ساتلی نور ملګري مې لېږلي دي او تا زه دغه ته لېږم مرکز ته لېږم ما یې څه ما 2 کاله چې هلته مرکز کې تېر کړل بیا د مرکز نه بیا زما بدلي پولیسلین ته وشوله دوباره اوس یو کس راغی دا جومات دا کم مشر متاز یو شهید شو ده سره زما ماسپښین لمونځ وکړو ما ته وایي جنت ګله څنګه چل دی ما جي لین ته بدلي شوې ده وایي مونږ راځئ نه ماجد ما خو مخکې درخواست د خدمې لپاره ورکړی خو ما روغ شو والي صاحب راسره منډه تړلم والي وه بجید دوی راسره په خپله لاړل جي اول مرزا له ورملا صاحب دا علي صاحب کار دی لین افسر صاحب کار دی لین افسر صاحب د علي صاحب کار دی علي صاحب ډي سي پي صاحب کار دی حتی ډي سي پي صاحب راته بیا وایي چې په تاسو ما خدمې له ورکړل جي نو دې مشر مولوي صاحب کوم شهید شو دوی بوج الحمدلله خدای پاک بیا جماعت جلا ورسته صحیح ډېره زیاته مننه الله خوشاله کړي. ګرانو کتونکو دا و جنت ګل صاحب 32 کاله نوکري وکړله دا 6 کاله په دغه جومات کې خادم و د دغه جومات صفۍ به یې کوله خصمانه به یې کوله نظر به یې ساته صفونه قامت چې کوم دی جنت ګل صاحب کړو اذان چې کوم دی جنت ګل صاحب کړو جنت ګل صاحب نه مخکې امام صاحب شهید شو روستو دیخوا دی پکې خدای پاک ژوندی راویسته څه وایي چې ځان مې په ځان مې څه چوپ کړو څه مې وی عقیده یې مضبوطه بهرحال غازي دی او د ده نه وه پوره او دا نورو پوره وه د دنیا نه لاړل الله ته مخاطب و الله سره خبرې کولې چا په تصور کې راتله چې د پولیس لین په جومات کې ولا بمي چودنه کېږي چې د 3 چک پوسټونه به سړی راځي په یو داسې پوره منځی کې به چې کوم دی نو دا خلک دا کېږي بله مهمه خبره ده چې د ګل ورځې ساره ده د ګل پر ورځ دغه ځای کې د غرمې مونځ کې په سوونو خلک کوي نو جنت ګل صاحب ته دعاګانې تاسو هم کوئ دعاګانو اپیل کوو چې الله پاک ورله صحت ورکړي او دغه خدمت جاري وساتي. ډېره